موږ تاسو را ولګېږو په دې مال کې څه حصه هغه مصارفو کې ولګو چې کوم شریعت موږ ته ویلي دي او په هغې کې موږ ته په اجر او ثواب راکوي. دا انفاق فی سبیل الله سورۃ بقره کې تقریباً درېمې سپارې د ابتدا آیات کرسی پسې دې طرف ته ترغیبات ورکړي د هغې فایدې بیان کړي او د هغې دپاره شرایط بیان کړي. دغسې نور آیاتونو کې الله تعالی موږ تاسو ته ترغیبات راکړي دي چې مال ولګوئ د الله په لار کې، غریب لیم ورکا، مسکین لیم ورکا،